ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان محترم حاضرینو تیر ہفتہ کې بیان شو چې رمضان کې کم اعمال موږ تاسو له ډیر کول پکار دي په نسبت د نور کالو نو باغی کې یو عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ترغیب را کړی دی په هغه اعمالو کې انفاق دی انفاق الله تعالی موږ ته سره انعام کړی دی احسان کړی دی دونه پیسې او مال را کړی دی چې زموږ ستاسو زندگی پې روانه ده نو موږ تاسو را ولګېږو په دې مال کې څه حصه هغه مصارفو کې ولګو چې کوم شریعت موږ ته ویلي دي او په هغې کې موږ ته پې اجر او ثواب راکوي دا انفاق فی سبیل الله سورۃ بقرہ کی تقریباً درېمې سپارې د ابتدا آیات کرسی پسې دې طرف ته ترغیبات ورکړي د هغې فایدې بیان کړي او د هغې دپاره شرایط بیان کړي دغسې نور آیاتونو کې الله تعالی موږ تاسو ته ترغیبات را کړي دي چې مال ولګوئ د الله په لار کې غریب له هم ورکا مسکین له هم ورکا دغه شان جهاد کی ضرورت ته هغې کې ورکا دعوت کې ورکا د دې بدله بدله الله درکوي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه الله تعالی مونږ تاسو ته وایي وما انفقتم من شيء کم شی چې تاسو خرج کوئ فهو يخلفه الله به دله بدله درکوي وردا د الله خبره ده او الله چې کومه خبره وکړي هغه بالکل رښتیا وي قرآن کې الله وایي ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا الله نه په وینا کې یا په خبره کې بل څوک رښتیا والا شته نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم په قسم کړه والله ما نقص مال امرئ من صدقه
وی قسم په الله چې دی انسان مال د صدقې د وجه نه کمیږي نه ستا د ضرورت نه زیاتی شی دی ها ضرورت څه غدام دی په ذل خرچیاتو کې لګې هغه در باندې وبال دی د هغې په ځای راولګېږه انفاق یې وکړه چې دا ستا دپاره ثواب شي الله یې دله اجر دله درکړي نو وایي دا د صدقې د وجه نه د چا مال کمیږي نو یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من يوم يصبح العباد فيه وی هر ورځ چې بندگان سبا کوي او سبا پې راخیږي الا وينزل ملکان دو ملائک نازلیږي هر سار ټیم کې دو ملائک الله را کوزي یو دعا کوي بل په امین وایي وګوره ملائک چې کومه دعا وکړي کنه نو هغه دعا قبول الله په نسبت دی ځکه هغوی لا یعصون الله ما امرهم دا یو دا دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفها یا الله کم انسان چې انفاق کوي ته هغې له خلف ورکه عوض وله ورکه بدله وله ورکه او دا بل بیا دعا وکړي دویمه دعا دا وکړي اللهم اعط ممسكا تلفا یا الله کم انسان چې صرف بس پیسې جمع کوي ځان سے ساتي صرف هغه بیلنس ډیری نو دل څور کا تلف ولا ورکا د اعمال ولا برباد کا هلاک کا دا خیری هر ورځ کیږي هر ورځ او دا دعا هر سار کیږي دې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم غرض هغه ترغیب دی موږ تاسو ته انفاق ته دی وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت په دې رمضان کې هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم خو عام اوقاتو کې سخی انسانو هیڅ پروا به نه ساتله په فتح د مکه کې هغه نرستو حنین کې غټ غنیمتونه نبی صلی الله علیه وسلم تراله نو کم کسان چې تازه د مشرکان د مکی چې وو مشران په اسلام کې داخل شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې د تعلیب القلب د پاره سلسل اوخان له ورکړه ابو سفیان له سل اوخان ورکړه معاویه له سل ورکړه نور له سلسل اوخان ورکړه نو دیو چې وکتل نو وی ویله چې والله محمد صلی الله علیه وسلم چې دی ما یخشى الفقر دا د فقر سره پروا نه کوي سره ایریږي نه نبی صلی الله علیه وسلم بکله بلال ته ویل انفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا اے بلال دا سچ د سره دی دا ورکا هغه ذات نه چې عرش مالک دی دا هغه نه د کمبوت مېریږي یعنی هغه په تا باندې کمبوت راولي طالب درکې پروا یې مکوه نو نبی صلی الله علیه وسلم په عام اوقاتو کې مسخي وو تر دې چې کله خپل محتاج وو یو شي ته خو چې چا به تې وغوښتلو هغه به یې ورکوه یو زنانه نبی صلی الله علیه وسلم نه په خپل لاس باندې کپړې تیارې کړې یو څادر یې له تیار کو مزیدار او راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل اے د الله نبی ما تا ته راوړی دی چې دا ته واچې ته به اچې نبی صلی الله علیه وسلم ته واغستو استعمال یې کو نو نبی صلی الله علیه وسلم سره ډېر ډولي ولګېدو په دې کې مجلس کې یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل اے د الله نبی دا مال راکړه نبی صلی الله علیه وسلم سیده نبی صلی الله علیه وسلم دنه کور ته لاړو کور کې کله بل جامې چا غواچي او دا غل ورکی نو عام صحابه را ولګېدل د صحابي ملامت کو او ته ویل ګوره تا ته خپته ده
چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل جامو ته محتاج دی او دا هم د ته پته ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې څوک څه وغواړي منع کوي ته نه اوس لاړو تعالی دا څادر راوړي هغه ته قسم په الله کما دې دپاره غوښتلي چې زه واچوم خو دا جامه نبی صلی الله علیه وسلم په بدن و ډېره ښایسته ښکاره شوه ما ویل چې دا به ځان دپاره کفن له وساتم په دې نیت مې ترې اخیستی بیا د حدیث نه دا مسله معلومیږي شرعاً که یو سړی ځان له کفن وساتي د دې دپاره چې یاره دې کفن کې به زه قبر لزم او په دې کې به مې راتاوي د دې لپاره چې آخرت ته مستحضري جایز دی ناروا نه دی دا کفن ساتل به شرعاً جایزي ناروا به نه ځکه دې صحابي دا عمل کو چا پې رد ونه کو او رسول الله سم پې رد ونه کو نو نبی صلی الله علیه وسلم په عام اوقاتو کې سخی انسانو لیکن رمضان کې به د نبی صلی الله علیه وسلم سخا د عام په وخت هم ډېره شوه حدیث کې راځي عبدالله ابن عباس روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې سخاوه اجود من الريح المرسله هغه هوا چې راوالوزي نو دا هغې نه هم نبي صلی الله علیه وسلم سخا ډېره وه دا هوا هر ځای ته ورځي او په هر چا لګېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سخا هر چا ته وه یو څوک د نبی صلی الله علیه وسلم د سخا نه محروم نه و خو ډېر سخا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رمضان کې وه بیا به په رمضان کې د نبی صلی الله علیه وسلم سخا د ټول کال نه زیاته وه او د هغې وجه هغه دا هم وه چې یو خو دا میاشت شته په دې کې اعمال ډېر قیمتي اعمال پې الله زیاتوي ډېری بل به جبرئیل علیه السلام سره تلو هره شپه به ماخوستن کې ورته دور کوو کوم کال کې به چې څونه قرآن نازل شوی یا به مخکې څونه نازل شوی هغه ټول به ورته دور وکړو نو نبي صلی الله علیه وسلم به د جبرئیل د اکرام د وجې نه سخا نور هم ډېره کړه نو شریعت موږ ته په دې کې ترغیب راکړی چې موږ را ولګېږو په عام اوقاتو کې دا ماده د سخا په ځان کې پیدا کړو هم بیا لازمه نه ده چې موږ سره دې ډېرې پیسې د هغې نه دې خرچ وکړو نه لږ وس چې دی په دې لږ وس کې لږ څه حصه د الله په لار کې وباسه د چا ډېر دی هغه دې ډېر وباسي چې آخرت کې ځان د پاره جمع کړي په دنیا کې هم الله عوض ورکوي مخکې تېر شو فهو یخلف وهو خیر الرازقین دنیا کې هم دله بدله درکوي او په آخرت کې هم دله الله بدله درکوي دونه اجر او ثواب بدله درکړي ځکه ستا مال هغه دی چې تا آخرت ته ولګو ګوره دا پیسې زموږ ستاسو نه که د الله په لار کې هم ونه لګولې نو په رسمونو او په رواجونو به موږ تاسو نه لاړې شي په رسمونو او په رواجونو داسې شینو کې چې دنیا کې هم را باندې خلک ښه نه وایي زه د تعریف باندې بد بم وایي او آخرت کې هم راسه حساب کتاب به کېږي د مرګ څه سم د واره وروستو پای کې به لاړې شي په بیماریانو به لاړې شي نن یو بیماری ده نن بله بیماری ده ډبګرۍ کې به د ډاکټر نمبر به دې راغستی د مخکې نه انتظار به ورته کوې څه وخت یې نمبر راځي بیا چې هغه درته څه ولیکل پیس به هم د نه والي هر شی به هم د نه والي په دې بیا د نه الله بوځي که چېرته نه دی لګولی که لګولی دی ټول مال به د الله محفوظ کوي حق طرف ته بیا درله وباسي او د دې په وجه الله تعالی ستا نعمت کې پراخي راولي اسراف که دی وکړو اسراف د وجه نقصان دی او که په حق کې دی لګولی دا اسراف نه دی دې څه دی الله مال نور هم ډېروي زیاتوي دله دې د وجه نه په حق کې مال لګولو کې اسراف نه
واقعاتو کې راځي مفسرینو ذکر کړي بنی اسرائیلو کې یو سړی و الله هغه زماني نبی ته وحی وکړه چې دې کس ته ووایه چې ستا څونه وروسته ژوند پاتې دی نیم ژوند به یې د فقر نیم ژوند به د راحت او د پراخۍ د مالدارۍ به دي نو وغواړه ستا مرضي کومه ده آیا فقر دله مخکې کم که مالداري دله مخکې کم دې سړي دې نبي ته وویله چې ورېږه زه به کور ته لاړ شم د خپلې ښځې سم په دې کې مشوره وکړم چې یاره کومه زندګي مخکې کړو بیا راغی خپلې ښځې ته وویله چې د الله نبي ما ته داسې خبره کړې چې نیمه زندګي زموږ د فقر ده نیمه زندګي د مالدارۍ او د غنا ده پراخۍ ده کومه مخکې ته وغواړو زما مرضي دا ده چې اول به دا د فقر زندګي تېره کړو بیا به وروستو پراخي راشي په فقر پسې وروستو چې پراخي راشي نو دې کې خوند او مزه ډېره انسان پې تنګېږي نه په نسبت د دې چې فقر انسان باندې د مالدارۍ نه وروستو راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم به په نایم غوښتله من الحور بعد الکور یا الله د پراخۍ نه وروستو په ما تنګسیا او سختیا مه راوله ځکه دا په انسان باندې ډېر سخت بوجي هغه ښځې ورته وویل چې نه دا خوشحالۍ والا زندګي ته مخکې که د فقر ته وروستو که هغه ګوره وروستو پریشانۍ کې پرېوځو وایي نه ته دا وکړه دی لاړو الله نبي ته یې ویله چې دا زموږ د خوشحالۍ زندګي دې مخکې شي دا دې مخکې په موږ راشي بس الله پې پراخي شروع کړه چې څنګه پې الله پراخي شروع کړه دې ښځې د خپل خاوند ته ویله بعضې وخت کې ښځې ډېرې هوښیارې سنجیده وي خپل خاوند باعث کوي په ښو ښو اعمالو په ښو ښو کارونو باندې چې داسې وکړه وچ چې ته څونه ځان دپاره شی راوړې دقسې به فقیر او مسکین چې ستا په خوا او شا کې دی هغه له به هم راوړې ده به ځان له کوم خوراک راوړو دقسې به مسکینانو له هم ورکو پراخه پیسې وي جامې به هم دقسې ځان له چې کولې فقیرانو مسکینانو له به هم کولې څه قسمه نعمت به چې ځان له استعمالو خوا فقیر او مسکین له به هم ورکو پکې چې زندګي لکه تېره شوه د نعمت شکریه ادا کړه الله هغه نبي ته بېرته وحی وکړه چې دا پلانکې راوغواړه او ته ووایه چې کله تا زما د نعمت شکر وکړو او زما د نیکانو بندګانو سره تا شفقت وکړو تا په هغې باندې رحم وکړو د هغې د وجې نه ستا دا ټوله زندګي د غنا شو تر مرګه پورې الله وله زندګي په هغې باندې بدله کړه فقیر او مسکین سره مال لګولو په وجه باندې الله پکې پراخي راولي موږ تاسو نظر وساتو یاره پلانکې مسکین دی فقیر دی چاته به څه نه وایي بعض انسانان به داسي چې هغه به سوالګري سوال به کوي بعض انسان به داسي چې هغه ته مرګ هغه به ورته اساني خو دا سوال به ورته ګراني خپل هغه حاجت به چاته نه کاره کوي بعضې اوقات کې که څوک له زکات هم ورکوي دا زکات به هم پې بدې لګېږي دې وجې نه شرعي حکم دا دی چې چا له زکات ورکویم دا ورته مه وایه چې دا زکات دی ځکه د هغه ته یو دوک رسېږي د هغه زړه ته چې یا الله زه تا اوس د خلکو زکات ته کېنولم د دې وجې نه دغسې ورکړه چې دا تاسې یو هدیه ده یا تحفه ده تاله مې درکړه چې تا ته مستحق د زکات کاره کېدو نوره خوا معامله الله ته معلومه ده ستا نه قبلۍ په هغې کې نو د هغې سره تعاون او مدد موږ وکړو خپل خپلوان هم دي چې موږ ته پته دی چې فقیر دی مسکین دی وسې نه کي هغې څه تعاون او مدد وکړو دا مال دا کمال نه دی چې ځان نه موږ ته وکړو او ځان له پې مزي وکړو کمال دا دی چې د بل څه پې تعاون او مدد وکړي زموږ ستاسو صحابه هم دقسې وو
الله ولې یو ناشنا مزاج ورکړو خپل په ځان سخته تیروله تکلیف به په تیرو او بل به فایدې ورکولې د سعد رضی الله عنه مبارک راضي سعد ابن عباده د انصار مشرو والله ولا یو خوی او مزاج د سخا ورکړي چې انسان کې خوی او مزاج د سخای الله ول اسباب مهیا کوي اصحاب الصفه چې مدینه کې څونه کسانو نو اکثر نفقه او خرچه به داغه د کور نه راتله اصحاب الصفه او دبا یو چت ځای باندې زیو اعلان به کو چې وروره څوک خوراک کول غواړي زما ځای ته دې راشي زه پې غوښې م خورم زه پې ښه خوراکونه م کوم یو ځل په سفر کې زوی تللی و 300 صحابه و په هغې باندې فقر راغی و لږه پې سخته راله هغه سختې سره دې زوی را ولګېدو قیس کسان هلته علاقې والا بلد و هغې نه 3 اوښان په سوال واخیسته قرض 3 واړه اوښان یې حلال کړه په مرګري وخوړله بیا وږي شو بیا د 3 اوښان نور په قرض واخیسته بیا وږي شو بیا 3 نور واخیسته په دې غذا کې عمر بن خطاب هم عمر بن خطاب د خپل امیر ته ابو عبیده بن جراح ته ویل چې دا قیس ابن عباده چې دا قرضونه کوي دا قرض بوله څو خلاصوي سبا چې د باندې دونه قرضونه رال دا به څه کوي دا منع که چې بس الله ته به صبر کو چې هر شی شو او دا به نور قرضونه نه کوي دا د عمر خیرخواهي وه چې پردی مال یې داسې ګڼو لکه خپل مال نو ایسته ابو عبیده ابن جراح ورته وویله چې تا به قرض څوک خلاصوي هغه زما قرض بس ما پلار خلاصوي که نه زما پلار د پردي خلکو قرضونه خلاصوي او زه به د الله په لار کې راوتی یم او مجاهدینو باندې به خرچه کوم هغه به رانه نه خلاصوي عمر بن خطاب ورته وویل چې نه که پلار دې له ونه مني انکار وکړي بیا به څه کوې امیر ته یې ویله چې یاره مې پرېږده بس امیر منع کو بیا دې ویله الله یو میه ورته راوغورځوه د هغې نه به یې خوراک کړی و ډېر غټ میه و چې واپس دا قیس راغی نو د پلار سعد ابن عباده ته تپوس وکړلو د حالاتو چې څه وو هغه ویل یاره په خلکو سخته ولږه راله نو ده ورته وویل سم دواره چې تا به اوښان د چا نه په قرض واخیستی وی لال کړی به دې هغه ویل 3 اوښان مې واخیسته وی بس ښه دي کړي وی بیا ولږه راله وی بیا به دې اخیستی وی 3 مې نور واخیسته وی بیا ولږه راله بیا مې 3 نور واخیسته ورته ډېر دې ښه کړي دي وی بیا سخته ولږه راله نو هغه ویل بیا به دې نور قرض اخیستی وی هغه ویل امیر زمانه کړم چې نه وی او عمر ورته وویله چې دی به د کوم ځای نه خلاصوي د خپل مال نشته هغه ویل ښه ته د الله په لار کې تللی او ته د دې وجې نه منع کړی چې یاره انفاق ونه کړي تاله به څو خلاصوي پاسات یې د لاسه ونیو مسجد نبوي ته یې راوستو مانځه نه بعد یې ودرو او تاسو ټول ګواه شئ پلانکې باغ ما دله ورکو دا د شو دا دې لپاره چې څوک بیا د نفقې او خرچې نه منع نه کړي یاره تا سره به پیسې د کوم ځای نه خلاصېږي زموږ ستاسو د صحابو مزاجونه وو عثمان ابن عفان ته یو ځل عام الرماد راغی د ابوبکر صدیق زمانه کې یو قحط راغی مشهور په عام الرماد رال خلق ابوبکر صدیق ته قحط ته هغه ویل زه صبر وکړئ الله به څه لار وګرځوي په دې کې د عثمان رضی الله عنه غټه قافله راله او په هغې کې ټول خوراک و تقریبا 100 نه زیات اوښانو د هغې نو چې کله مدینې ته راورسېدله نو کله چې قات یې خوراکي نو خو هر یو تاجر وایي راسره موقع ده د ګټې نو رال عثمان ته ویله چې یو په روپۍ باندې روپۍ ګټه والا
څونه پیسې دي روپۍ ګټه موږ نه پیواله هغه ته ما څه د دې نه زیاته خبره شوې ده نور تاجرانو ترالوي 2 روپۍ والا روپۍ پسې 2 روپۍ ګټه والا هغه ما څه دې نه زیاته وعده شوې ده 5 پورې تاجران رال چې خیر په روپۍ باندې 5 روپۍ ګټه والا په دا موږ لراکا هغه ما څه دې نه زیاته وعده شوې هغه څوک دې دلته تاجر چې د 1 روپۍ باندې 5 روپۍ ګټه درکړي او معمولی چې خو نه لک پسې 15 لک روپۍ ګټه شو هغه ما څه الله وعده کم از کم پلس چنده کړي او دا غي نه زیاته وسو ده او دا غي نه اخوا دا غي نه ډیره ده تاسو ټول گواښئ چې ما دا ټول مال ابو بکر صدیق ته حواله کو چې دې مدینه غریبانو باندې سکی په دې باندې خرچه کی نفقه کی هم مزاج زمونږ د صحابو زکه الله ولا ورکول موږ هم تاسو ځان کې مزاج پیدا کو د انفاق خوا کې خپل خپلوانی گاونډي نه وي او پته موږ ته ولګي چې دا غریب دی هغه سره د خپل وس مطابق او تعاون او مدد وکړو سپکیونه غنو ردیونه کو وی نشړو وی نه دغو اسنه چې دا حالت الله په موږ باندې غوړې الټه نه کی اکثر به د قصې کی قصو کی راځي یو سړی واده وکړو او خزه واده کړه ول شپه وا پورا خوراک سکا کې خزه تکي کې خوستلو بس ناس تو په خپل منځ کې ودې کې یخنی وا بار چا دروازه وډبوله دا سړی بار په شروع وتلو ډېر په غوسه باندې نو هغه سوالګرو ته ویل چې زه وږی ما محتاج یم وږی یم څه ماله خوراک لراکه ایسته دې سړي ودګلو دنه چې راننوتو په غوسه او ښځې دې تپوس وکړو ولې غوسه وایي داسې سائل راغلی سوال یې کو او ما ودګلو ومې رټلو نو هغې ورته ویل ښه دې ونه کړه څه به دې وله ورکړی وی لږه زمانه تېره شوه دا ښځه او خاوند په خپل منځ کې وران شو ورانې مقدسې ته راله چې استه طلاق دې ښځې له ورکړو ښځې عدت تېر شو هغه سړی د هغه څه ایسته واده وکړو خو دې ته پته نه وه چې د هغه سړی دی چې واده وکړو د الله شان دی او مکه اوله شپه وه اوس دا ښځه او د نوی دویم خاوند دا په خپل منځ کې ناستې دي خوراک څښاک کوي بار دروازه وډبولی شوه باران د یخني د دروازه وډبولی شو دې ښځې دې سړي ته ویل ته به نه وځې ځکه ده ته هغه مخکینی خاوند حالاتو ته معلوم و زه پسې وروځم چې بار دا ښځه راووته دروازې کلاوه کوي که تومقه سړی سائل د دې مخکینی خاوند و نو هغې سره یې څه خوراک څښاک یې ورله ورکړو هغې ورته عذر وکړو واپس چې راله دا ښځه ځان څه پریشانه وه خفه وه د خاوند ته تپوس وکړو چې ولې دونه پریشان یې بار ته ووتلې هغې ویل نه بس هېڅ خبره نه ده آخر خاوند مجبوره کړه ویې ویل زه اوس به ته قصه وکړم هغه د اولې شپې قصې ورته وکړه چې زه دې خاوند څه ناست وم سائل لاغې ده ودګلو ما ورته ویل بد دې کړي دې سړي ورته ویل اوس به ته زه ووایم چې سائل زه وم زه وږی وم درغلی وم نو بیا کله کله ګوره حالات انسان الله الټه کوي نو دې وجې نه موږ تاسو دا مال څه حصه چې کومه ده دا ولګو فقیرانو مسکینانو محتاجینو هغې باندې ولګو هغې له په دې خپل مال کې څه حصه ورکو او چې دا د خپل مال څه حصه م هغې له ورکړه نو د محمد رسول الله قسم دی چې والله ما نقص مال امرئ من صدقه د سړي مال بیا د صدقې نه کمیږي نه نو په دې رمضان کې توجه پکار ده او ځان له رمضان نه دی په عام اوقاتو کې هم دی په عام اوقاتو کې وږي سړي ته محتاج سړي ته پیسې سړی ورکړي که نه دا یو غټ ثواب دی دې د وجې نه هغه انسان دی خوشحاله شي چې کوم مال یې په داسې ځینو کې لګېږي
چې په مسکینانو باندې لګيږي شکر دی الله توبه سي چې الله استاد پر رحمت دی مانه غټ غټ کسان شتا مالونه په ذل خرچانو په بیزې زینو لګيږي کې دې چې ما به کوم عمل قبول کړی دا غیر وجنه په دې کې او چې نه لګيږي سوچ پکار دی چې الله ولې په ما کې څه نقصان دی کومه ګناه باندې تا زرا نیولې ما چې دې طرف ته ما نه راړې الله دې زموږ تاسو توجه دې خبرې ته پیدا کړي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سكون برابر كنيز استودرك